بسم الله الرحمن الرحیم. بچا تاسو ته ما د ټیبلو طریقه زده کړې وه چې پاړی به څنګه یې زده کوئ او د هغې موږ یو مکمل چارټ جوړ کړی و او د هغه چارټ په ترو باندې بیا موږ طریقه ښودلې وه چې هغې کې به خانې شمارې او چې د کمې انسې پاړی دی ویله د هغه انسې پورې به پکې راسي او چې څومره ټیبل یې دي جوړولي هغسې به جوړېږي. چل درته یاد دی که نه؟ هغه طریقه چا چاته یاد ده؟ ټولو ته یاد ده مطلب. شاباش، ګډ. تاسو کته کوي. نو نن منګه د یو ټیبل طریقه زده کوو. 10 نم شروع کړې وه، د 10 ټیبل مو زده کړو. اوس د 9 ټیبل عموما موږ ته ډېر زیات مشکل وي، ځکه هغه چې ته په دغه طریقه باندې یادوې چې یوه انسه پسې ځې او بیا پسې 9 جمع کې، نو بیا به مشکل جوړي. د 9 ټیبل انتهایی آسان، خو چې کله زموږ سره کنسپټ وي، چل راته یاد وي، ټریک راته یاد وي، طریقه راته یاد وي، که نه نو بیا هغه غرمو ته وځه او په قطار کې ودرېږه او 2 کسه ورته ټیبل وه او یو کس چې کوم دی نور یې وسوه او فلاني وی او فلاني نه وی، یو چغې به جوړي. هغه ټیم موږ راغستی دی کوم چې د چوټۍ وخت دی، هغه کې موږ د پراکټرانو واورو، د چا څه شکایات وي د هغې ازاله وکړو، صفایي ورپکې وګورو، د چوټۍ هدایات پکې بیان کړو. په یو ښه طریقه باندې موږ هلکان رخصت کړو، په لاین کې روان شي. هغه ټیم ډېر زیات قیمتي وي، زموږ نه به په پاړو باندې خرابېږي. فایدې هم ډېره نه وه، ځکه یو رټه به یې زده کېدل او یو کنسپټ نه جوړېدو. دې وجې نه د پاړو دپاره د میتس په کلاس کې موږ لږ ټیم ورکوو او د پاړو کنسپټ یادو. د هر یو ټیبل خپل یو ټریک دی، یوه طریقې ده. 13 ورځ 10 شوې او 9 کړو. د 9 ټیبل چې موږ کله کوو بچیا، نو د هغې یو اسانه طریقه ده. موږ به داسې وکړو، مثال 1 نوه 2 نوي 3 نوي 4 نوي 5 نوي 6 نوي 7 نوي 8 نوي 9 نوي او 10. بچې د دې طریقه خو یو دا ده چې موږ شروع وکړو 1 9 9 2 9 18 3 9 27 او په رټه باندې مې یاد کړي او بس یو قصه روانه په هغه روانه. دغه طریقه نه ده، دغه ته رټه وایي. ټیک ده، طریقې زده کوو. طریقې دا ده بچیا چې انسې به لیکو د 0 نه، 0 بیا څه 1 بیا 2 بیا 3 بیا 4 بیا 5 6 بیا 7 8 بیا 9. اوس د دویم لاین کې چې موږ کله انسي لیکو نو د څه نه به شروع کړو؟ هلته هم د 0 نه شروع کړی وي، دلته به هم د 0 نه شروع کړو، خو فرق به دا وي چې دا هم د بر سر نه شروع کړی وي، دا به د کوز سره. کوز سره څه به ولیکو دلته؟ 0 1 2 3 4 6 7 8 9. دا ټیک ټاک زموږ سره د 9 پاړی شو. سمع الله ولې دې ورته وخانده؟ آسان چل دی. ها نو ګوره پاړی به د 9 پاړی به څومره 2-3 ورځو کې به مې یادول او مطلب یو مشکل به قارېدل او یادېده به چېرته هغه بر سر به یادوو چې کوز سر به یې د نه بیا هېر شوی و. اوس دا اسانه یاده شوه. 1 9 9 2 9 18 3 9 27 4 9 36 5 9 45 6 9 54 7 9 63 8 9 72 9 9 81 10 9 90. چلو یاد شو که نه؟ آسان کار دی بچیا. ټیبل به ولیکئ، د هغې چې کوم جواب راځي هغه به نه لیکئ. ټیک ده. په هغه خانه کې به د بر نه د 0 نه شروع وکړئ، لاندې به 9 ته ورسئ، کوزه به د 0 نه شروع وکړئ، بره به 9 ته راورسئ، چې بیا هم کاته ستاسو سره به څه ټیبل به درسره جوړ شي. نو د هر څیز طریقه یې زده کوئ بچیا. ټیک ده که نه؟ میتس د رټو نوم نه دی، بلکې یو سبجیکټ هم د رټو نوم نه دی. د هر یو چیز یو لار وي، په هغه لار باندې ته غواړې چې ته کله لارې ته ورسېده شوې که نه، بیا به ډېر په اسانۍ باندې منزل ته ورسې. که دا په پولو باندې دانګې او په دیوالونو باندې ورخېږي نو کله به درله کور راځي مخې لا، کله به کنډتار راځي چا به پولې ته لګولی، کله به د پټي پوله راغلي، په ځینې ځای کې به سپی تړلی، نو ته به ځي ته هم په مشکله ورسې یا به ډوونه راسي او تکلیف به درته میلاو شي. د هغې په ځای باندې که ته یوه واره لار راونیسې
او په لار باندې روان شي ډېر ریلیکس بم راشي او جلد بم ورسي. او مثال دا زمونږ ټیبل دي چې که هغسې یادې نو مطلب غرمو ته به ولاړې وې نو نو ودونه وې 18 یو چغې به جوړي او بله دا طریقه ده چې په منټونو کې یاد شو که په سیکنډونو کې په سیکنډونو کې یاد شو. حلم دی نو سبق زده کوئ بچیا او کوشش کوئ چې نوي څه زده کړئ. هر شی ترقي کوي که نه ټیک ده. چاک به راسه و تور بورډ به یاد هم شي که نه او لیکل به هم پې کول او مطلب چاک به دوړې کولې چې چا به لیکل صفا کول هم دوړه به یې کول او یو تکلیف کو. آسان کار راووتو پاک پاک کار راغی. ټیک ده ترقي وشوه که نه صحیح. بجلی لاړه او بجلی راله یو مشکل به و که نه سولر ولګېدو ترقي وشو. ټیک ده که نه. نو ورو ورو په هر څیز کې ترقي کېږي. په کار دا ده چې موږ په لرنینګ کې او په زده کړه کې هم ترقي وکړو داسې نوې نوې طریقې یاد کړو یا چې څوک راته وایي هغه اپلای کړو په خپل سټډي کې په خپل سبق کې چې موږ ورباندې خپل ژوند اسان کړو او جوړ کړو.